ډیرو قدرمنو معززو مسلمانانو ورونو، موږ او تاسې د آخر خاتمې د ښایسته کېدو اسباب بیانول چې په هغې کې موږ او تاسې یو درې اسباب ذکر کړه د کتاب او سنت نه چې د هغې په وجه باندې د انسان د خاتمه ښایسته کېږي. هم د دغې په وجه باندې انسان ته په دنیا کې حیات طیبه میلاویږي، هم په قبر کې او دغه رنګ په محشر کې. بیا موږ او تاسې د دغې اسبابو په باره کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خطبه هغه شروع کړې وه چې هغه ډېره یو لوی خطبه ویلې ده او په هغې خطبه کې ډېر شی اسباب د آخر خاتمې د ښایسته کېدو دپاره ذکر کړي دي چې کم انسان دغه اسباب اختیار کی په د خپله زندګۍ او خپل ژوند کې، الله رب العالمین به د دې انسان د آخره خاتمه په ایمان باندې هغه تمامه کړي. سلف الصالحینو باره کې دا راغلي دي، هغوی به په د آخره خاتمه باندې ډېر زیات اریدل په شمول د صحابه کرامو چې چېرته الله رب العالمین زمونږ د آخره خاتمه هغه والعیاذ بالله من ذلک په کفر باندې تمامه نه کړي. نن دایره زمونږ او ستاسې زړونه هغه ختمه شوې ده. دریم سبب بیانېدو د آخر خاتمې د ښایسته کېدو دپاره. که یو سړی دا غواړي چې زما آخره خاتمه ښایسته شي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تقوى الله وحسن الخلق، د الله رب العالمین نه یریدل، ځان کې تقوا پیدا کول او دغه رنګ د خپل اخلاق برابرول د خلکو سره. د دې په وجه باندې الله رب العالمین د انسان هغه آخره خاتمه ښایسته کوي او خاتمه په ایمان باندې هغه تمامیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انک لن تدع شیئا اتقاء لله جل وعز الا اعطاك الله خيرا منه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یقینا هیڅ چیرته یو شی ته د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه نه پرېږدي مګر الله تعالی به تعالی د دغې نه په عوض کې یو غوره شی درکړي. اوس مثال یې دا دی، یو طرف نه تا ته ګناه متوجه شوه او نږدې ده چې ته په دې ګناه کې ور واقع شي او دا ګناه دې د الله رب العالمین د مخ دپاره پرېښودله، نو الا اعطاك الله خيرا منه، الله رب العالمین به تعالی د دغې نه غوره شی هغه درکړي. هغه دا دی چې الله رب العالمین به ستا د آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، خاتمه به د الله ښایسته کړي، خو په دې شرط باندې چې د الله دپاره دغه کار پرېږدي. بل حدیث کې دا راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک شیئا لله سبحانه وتعالی، چا چې د الله رب العالمین دپاره یو شی پرېښوده، د الله د مخ دپاره یې پرېښوده، عوضه الله خیرا منه، الله رب العالمین به دې انسان ته د دغې په بدله کې د دې نه غوره شی ورکړي. هغه دا دی چې د دې انسان به الله رب العالمین آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، آخره خاتمه به الله رب العالمین ښایسته کړي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی او حدیث صحیح بخاری دی. او دا یو روایت چې تاسو ته ما پیش کړی د اول ځل کې، دا په مسند احمد کې راغلی دی بسند صحیح. نو د الله دپاره ګناه پرېښودل، د ګناه نه ځان ساتل او په د خپله خاتمه باندې اریدل، الله رب العالمین به ستا د خاتمه په ایمان باندې هغه تمامه کړي. خو شرط به دا چې ګوره د الله رب العالمین نه به یېرېږي. د دې مخکې احادیثو نه د ښایسته خاتمې دپاره یو مهم سبب معلوم شو چې هغه تقوا ده. ای خلکو تاسو ځان کې تقوا پیدا کړئ. تقوا چې دا د امت مسلمه د نارینه او زنانو نه ختمه شوې ده. چېرته ډېر کم مؤمنان وي چې د الله رب العالمین سره خپل تعلق قایم کړي، نور اکثر خلک د رب العالمین هغه بیزاره دي، جدا دي، تعلقات یې د رب العالمین سره برابر نه دي. بل سبب، دریم سبب، اساسی سبب چې دا موږ په تیره جمعه کې ذکر کړی خو لا پوره شوی نه و، هغه دا دی
چې په الله رب العالمین باندې توکل کول، په الله رب العالمین باندې ځان سپارل، دا سبب دی د پاره د خیسته خاتمي، چې الله رب العالمین به ستا د آخره خاتمه خیسته کی. چې کله دې په رب العالمین باندې توکل وکړه، توکل دې ته ویل کېږي. محدثین د توکل تعریف کوي، تعریف یې داسې دی: استعمال الاسباب والاعتماد على رب الارباب. اسباب استعمالول او د دې اسبابو د استعمالولو نه وروسته په رب العالمین باندې اعتماد کوله، دا توکل معنی ده. داسې توکل چې تا کله په رب العالمین باندې وکړه، خپل ځان دی الله سبحانه وتعالی ته وسپاره ده، الله رب العالمین به ستا د آخره خاتمه هغه په ایمان باندې تمامه کی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې کس به جنت ته بحساب هغه داخل شي.